چالا بغروی دولت منت ایمان غرده سبحان الله دینو ندیر دی منت دین د پاک سبحان غرده سبحان الله په هر عاشقا لگی خوگی دخبل اشنا خبری پا مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه شوق سر درود شریف وای شوق سر نا کور بم سره ونشي په دغه درود شریف باندې خدای کې چوک ته ورسېږي شوق سره درود شریف به بیان شوق سره کوم که درود نه وای به زبان نه کوم وره شوق سره درود وای لک درم سیوا کنه لک سیوا راس ګور زما غوندي وای زما غوندي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دغسي وي خدای مرا سره مدینه منوره کې یو ځای کا امين دغه سي شوق سره چې درود اولې شي سړي زړه خوشاله شي لیډران بدی خوشالي کې چې ته پر خان هوي زنده‌باد هغه سي جامو کې نه زېږي او نه تاسو د زړه زنده‌باد وې نو هغه پوږي جمال د زړه زنده‌باد نه وې د آقا مجلس ته د محبت ختمونه د قران شریف دی مجلس به داسې تر و تازه کوي ان شاء الله دا داسې روحاني اجتماع د نن بدل ته د روح سودا کیږي ان شاء الله نو ابتدا د محبت نه وکي انتهابم ان شاء الله په محبت وي ان شاء الله عزیزانو نن مدرسه حدیقه القرآن د دې مدرسې دستربندي ده او تقریبا 48 طلباء کرام پدې کې فضلا د حفظ او د ناظری دي ټول شوق سره وای الحمدلله مونږ له چې سوګوي پلوسی ته بیان دی یا سپینی وړي ته مونږ زړه نه خکو دغه د پلوسی او د سپینی وړي د دشمنی ډېر ښکارا وي نو کله کله پکې دا سړی به مولګېدو نو چې مونږ د سوګوي صدیره دی بیان ته بوزو مونږ دونه بد نه غنو خو چې د پلوسی او د سپینی وړی راته وي طبیعت مو ګډوډ شي دا ماحول به اوس بدلو ان شاء الله دا د اوګینه ټوپک د مسلمان دا به مونږ کتکو ان شاء الله او مونږ بدی لاستا چې دا به د چا په بدن باندې ګولۍ ته ماشي ته ګوته ورړه اوس په دې ګوته باندې ان شاء الله د الله د حبيب درود شریف لوستل کیږي ان شاء الله دشمنی به ختمو دوستی به جوړو ان شاء الله د نفرت فضا به ختمو د محبت فضا به جوړو او د دې لپاره ان شاء الله د حافظ مولانا قاری سہیل احمد سے پشانتی د جید علماء شاته به ودرېګو ان شاء الله تاسو پلوسی والا زه یو جلسې ته مخکې راغلی وم یو ځای ته چې دا ځای کوم ځای ماله پته نشته خو راغلی وم هغې خلقو م ډېره مینه کړې وه او نن مې چې ستاسې دا ولوله ولیدله او دا جذبه نو ډېر مو زړه خوشحاله شو زه به یو څو خبرې عرض کوم دو خبرو باندې به خبره کوم ان شاء الله ما قاری عبدالله صاحب حفظه الله دا زمونږ د مدرسې مدرسو بهترین انسان دی علمی خاندان دی
او روحاني خاندان دی، پلار ډیر لوی جید عالم دی، ورور مفتی صاحب دی، ډیر ښکلي علما دي. دا نو زه د دوی هم شکریه ادا کوم چې تا سره زما د دې ملاقات دا موقع برابر کړه. ځکه زه چې ډیر څوک نه پیژنم نه راځم جلسو ته. نو قاري صاحب راته وویل چې بس دا زمونږ درخواست دی، پروګرام خو د اختر نه مخکې وروجې نه، خو ما ویل نه ما سره ټیم نشته. نو پروګرام وروسته شو. الله دې اوس ستاسو مدرسه کوم ځای کې ده؟ شکر الحمدلله. دې مدرسې دپاره به خصوصي دعاګانې غواړو انشاءالله. غواړو که نه به غواړو؟ ځای څومره دی؟ 15 مرلې ځای دی انشاءالله. 15 مرلې خلک په ټوخي باندې آبادوي مړه. ما تقریبا پاو کم 3 جری بزمکه ده الحمدلله د مدرسې، 32 کمرې او 4 غټ هالونه. خو خدای شان دی د مولا په دې مړیږي نه. اوس مې 4 کمرې نورې مو سره جوړې کړې، نو 36 کمرې شوې. اوس برنډه بره د دې کمرو مخې ته بله برنډه په کار و، هغې باندې مې کار سار شروع. اوس زه چې راتللم 8 ګلکاران او مزدوران لګې. سار چې راتللم زه نصته ته لاړم، نصته کې یوه جلسه وه، بیا محب باندې ته لاړم، د هغې زه نه دلته راغلم. نو به هر حال مولا په دې نه مړېږي. زه وایم د مولا دا ډېر لوی حرص چې جومات وړوکی غټی هم داسې، مدرسه وړی غټی هم داسې، او موږ هم ورپورې خاندو چې بس مولا وړو ستا چاندي ختمیږي نه. خو یاد ساتئ دا علما موږ سره ډېر احسان کوي. ګورئ ښه دی چې زمونږ مال په مدرسه کې لګوي. ټول وایي الحمدلله. ښه دی زمونږ مال په جومات کې لګوي، په طالب یې لګوي. نن دا ستاسې هلکان چې دا کم فارغ شو الحمدلله 48 طلبا، دا چې یو کس 10 کسان جنت ته بوځي، نو 48 ضرب 10 څو راځي؟ 480 کسان. اسې تاسې کې خو الحمدلله مشران ناست دي په دې محله کې چې یو دو ملګري خپلو کې جګړه وکړي. انسان دی که نه، یو تېنه اوالات ته بند کړي او سخته ګرمي دا د پشکال چې اوالات ته بوځي، نو تاندار ورته وي ته ډېر بدماشه، دا هوا درنه نن وباسم پرېږدم دی نه، هلکه یو پکې ورته بند کوي. پکې ورته څه کوي؟ پکې ورته بند کوي. اوبه را ما ته به اوبه راکې زړګیه ښه خو خیر ده. وایي پکې هم ورته بند کوي. او یاره پکې هم بند شي، کړکۍ هم بندې وي، او دې وخت کې دې ملګري ته سګوي دې مجرم ته چې څه خدمت وکړم. دا وایي حاجي صاحب ته سوال جواب وکړه، موبایل ورته وکړه چې هر څه کېږي، خو چې ما دا شپه د اوالات نه بهر کې ګورې اړه مې چوي. هلکه څه چل دی؟ وایي یاره ګرمي ده ډېره سخته، سخت تکلیف دی، وسوځېدم مړه بار بس اوس یا چې څه غواړي ورکه ورته. ناظم صاحب راشي، محلې والا چیرمین صاحب راشي، کونسلر صاحب راشي، وایي جی ځه هغه ضمانت وکړي، سهار به 9 بجې حاضر وي، دا سړی ما ته راکړه. زه وایي ناظم صاحب تا سره مې در پرېښودو، ګنې ما ورته نن سزا ورکوله. کله چې دا راشي که نه کور ته راشي، پکې ورته 2-3 لګېدلې ډېر خوشحاله، نو دې بچو ته او خپلوانو ته وایي چې د ناظم صاحب احسان به جواب میلاو نشو، د ناظم صاحب احسان به نه هېروئ. هلکه ولې مړه وایي دا احسان خو والله کې یو وایي تاسې څه خبر یې، دومره تکلیف او دومره ګرمي خو نه وه که نه، ګرمي وه لمې وچودېدو. نو بیا 3 میاشتې بعد د وټونو وخت راشي، ناظم صاحب اجره کې جلسه جوړه کړي، وایي هلکه د محلې والا کسان راځئ زمونږه. دی چې څنګه راشي एकदम ودرېږي، وایي هلکه زما خو د خاندان نه او زمونږ ټول وټونه به انشاءالله د ناظم صاحب وي. هلکه ناظم صاحب ورته غلی غلی خاندي، پرېږده ته کښېنه. ویل نه ناظم صاحب زه به هغه احسان ستا څنګه هېر کړم، ستا په وجه باندې زما د ګرمۍ شپه الله په ښکلي موسم بدله کړه. داسې په ایمان یې وایي د ناظم صاحب دپاره دا کس وټونه غواړي که نه غواړي؟ جواب راکړي. او صرف په دې وجه باندې غواړي چې دې زه د شپې د اوالات نه را بهر کړی وم. تاسې ته اوس وایم د مولانا سهیل احمد صاحب دا احسان 180 کسان، دا 180 کسان دا جهنم ته برابر شي، دې باندې جهنم واجب شي. او قاری سهیل احمد صاحب شاگرد د دې محلې والا
یو بچنګې را پاسیږي مثال په تور باندې راشه زویه ته راشه اله زویه زر راشه شابه شابه ستا څه نامه ده زویه محمد و قربان دې د نوم نشم زما د معشوقي نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم بچیه ته حافظ قرآن یې که نه و شاباس او دې لس کسان زما ستا نامه څه ده زویه محمد لس کسان به محمد د ځان سره هغه کسان بوزي چې په هغوی جهنم واجب شوی محمد به ولاړي رب ته به وایي ربا زما کریم مهربان ربا تا رښتیا ویلي دروغ نه وی الله تا د محبوب سره وعده کړې ده الله چې چا زما د محبوب باندې نازل زما قرآن یاد کو هغه به لس کسان د خاندان نه جهنم نه وباسي جهنم ته به بوزي محمد به ورته وی زما والد زما تره زما ماما زما کاکا زما ترور زما نیا د هغوی باره کې فیصله شوې ده هغوی جهنم ته ځي محمد ستا ورسره څه کار دی که خو به جنت ته ځي دی به وی نه 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 چې زما پلار جنت ته نځي مورنی جنت ته نځي کاکا جنت ته نځي زما ماما جنت ته نځي زه داسې جنت ته تلو ته تیار نه یما ورته به وایي ته ورباندې لاس ږده ای زما بنده ته ورباندې لاس ږده او شمار به برابرېږي لس کسان به محمد انشاءالله جنت ته بوزي دا احسان د چا دی دا احسان د هغه رب دی چې چا په موږ باندې دا عظیم نعمت کړی چې الله قرآن شریف مونږ ته رالیږلی دی الله دی قرآن کې دا صفت اچولی عزیزانو دا وفادار کتاب دی دا د مینې کتاب دی دا مبارک کتاب دی دا د رحمتونو کتاب دی دا د شفا کتاب دی اے بیمارا شفا اسپتال کې ملټوا راشا قرآن شریف ته کېنا والله دی کې د هرې بیماری شفا ده والله دی کې د هر بې سکونۍ سکون دی ما قرآن پر خود العالم تین بلخوا ما ویل پارک تزم ما ویل مری تزم ما ویل کالام تزم طول لاری بھی اولی دلی سکون میں پیدا نکو رب تکی ناستما اے زما ربا ز سکون غالم اللہ وی راواخل زما کتاب الا بذکر اللہ ذکر اللہ نے مراد دا اللہ کتاب دے زنویم شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی ترجمہ کرے دا شاہ ولی اللہ دا زان ننوی شاہ ولی اللہ دا ترجمہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرے دا راشی قرآن تا عزیزانو دا قرآن دیر وفادار رشتہ دا چاچی قرآن سر مین کرے دا چاچی قرآن شریف ځان ته نږدې کړی دی قرآن شریف هغه کتاب دی دا به تا یوازې نه پرېږدي والله دنیا کې دې ورسره مینه وکړه آخرت کې به ته ګوره دی به تا پسې ګوري دا قرآن شریف انشاءالله دی به تا پسې ګرځي دا قرآن شریف به تا لټوي الله ته به دې پیش کوي جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک لیکلی دي چې حافظ قرآن به په ورځ د قیامت باندې تر و تازه خوشحاله به یو خوا بل خوا به ګوري فضا به ورته ښایسته هر طرف نه به ورته اواز کېږي ته چې دا ښکلې فضا ګورې دا ته چې د رحمتونو ډکه او رنګینه فضا ګورې زه ستا د نیمې شپې تلاوت یما بل طرف نه به اواز کېږي ستا د تهجدو تلاوت یما بل طرف نه به اواز کېږي ستا د ورځې تلاوت یما عزیزانو قرآن باندې ځان ښایسته کوي قرآن شریف باندې ځان ښایسته کوي ما ته د تاکال نه یو ډېر معتبر سړي یو کس واسطه کې راوستو ویل جي ګورې زمونږ بیان ته به راځئ خو غوړ زیړ گاډي کې مراغې قسم دې په منبر باندې ناستم ما ورته انکار کړی غریب قاری عبدالله راغې ما ویل قاری صاحب تا سره په اور باندې مخېجم انشاء الله وجه دا ده چې اصلي دولتمن خو ته
ستا متعلق الله وی زه چې چاته قرآن ورکم خیر کثیر ورکم یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. عبدالله ابن عباس د دینه ترجمه اخلي د قرآن علم د احادیث علم چاله چې دا ملو شو د مالدار دی. موږ مالدار نه پیژنو، مالدار هغه چاته ویلی شي. ما خو تاسو ویل ناظم صاحب د یو کس د یوې شپې دپاره حوالات نه راویستلو څومره موږ احسان منو او پکار دی چې احسان یې ومنلی شي. لیکن د هغه سهیل احمد صاحب د قاری عبدالله صاحب داسې زما نور قاری صاحبان د دې علماو احسان به نه هیره وګورئ. اصلي محسنین خو دغه خلق دی او چا چې د دې خلقو مقام وپېژندو د دې طالبانو مقام یې پېژندلی. عزیزانو هغوی پې مال ځان قربان کړی. مونږ خو د طالب مونږ په ودونو کې بلا خرچی کو، بلا خرچی کو، ودونو کې لګي اوسېبا مونږ په ودونو کې په رواجونو کې. خو چې کله د قرآن شریف د مدرسې خبره راشي مونږ یو یاره مولا پوه شه او کار یې پوه شه، طالب پوه شه او کار یې پوه شه. نرو دا دوکه شیطانی ده. وی طالبه زه پوه شه او ستا خدمت پوه شه، قاری صاحب زه پوه شه او ستا خدمت پوه شه، مولانا صاحب زه پوه شه او ستا خدمت پوه شه. دا ته چې کوم خدمت کې مولانا صاحب دا چې نیمه شپه لګی مال بخاري پاڼه په پاڼه باندې اړې دغه مطالعه کې دا چې په نیمه شپه مراقبه کې زه چې بچم مولانا صاحب ستا د مراقبې د برکته بچم. مونږ دقه یو احساس راکې ډېر کم دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دام امیر المؤمنین دی، دام باچه وقت دی. الله دې ټولو دوستانو سره احسان وکړي. زه را تېره موده عمرې ته تللم اسلام آباد ته یو ملګری را سره لاړو هغه پورې وایي زه بیک میک به ورسره زه یو ما سره ماشومان مو الله دې دوست خوشحاله کړي. خو دغه چې کله دننه کېدلو نو هلته خو بیا خادم بیا ادم نه پېژني چې دننه شو. ما ته وایي زه مولوي صاحب الله به خیر پېښ کړي مال زما یقین دی په الله باندې دو به راکوي ورسره ته انشاءالله. یو به یو بیک نیسي بل به بل بیک نیسي. په دروازه چې دننه شوم کاونټر نه دوه کسانو را منډه کړه. او شیخ صاحب ایله خو ارمان پوره شو. ما ویل بس ارمان خو پوره شو خو تصویر به نه وباسئ. ګورئ از نه چې اوس دواره زله جاسته نه یم ختلی او په نیټ ته خبره رسېدلي. هغې ویل نه نه مونږ په تا پوهېږو ته یاره صاحب یو بیک یو کس ونیولو بل بیک بل کس ونیولو غټ غټ افسرانو. خو موږ هم بې وفا نه یو. ګورئ ما هم ورته حرم شریف کې لومبی دعا کړې الله دې ورته قبوله کړي. یاره صاحب لګې بیا مال چې تاسې څوک یې دونه مینه کوئ. ما ته وایي استاجي تا یو خبره کړې وه چې ورځ د قیامت باندې به یو سړی بیا کې را سر نیولی وایي مختصر یې درته وایم تا خو ښکلې کړې وه وایي زه مختصر کوم مال وایه وایي تا ویلو چې قیامت کې به یو سړی مایوسه ودرېږي عملنامه به یې کمی یو خوا بل خوا به ګوري ښځې ته به اواز کوي لس نیکۍ راکه هغه به ترې نه لاړه شي زوی به ترې نه لاړ شي. وایي تا ویلو چې شاه ولی الله رحمت الله علیه نوم دې اخیستی مالچاو. وایي تا ویل چې هغه فرمایي چې انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې دې وخت کې به دې باندې یو عالم په اوږه باندې لاس کېدي ورته به وایي څنګه چل دی ابوتی مولانا صاحب زه خو کوم ځای نه راغلی تا خو خیر خو دی. وایي څه طرف ته پریشانه ولې وایي وجي پریشانه به نه یم لس نیکۍ مې کمې دي نه ښځې راکړه نه زوی راکړه نه لور راکړه چا م را نه کړه لس نیکۍ کمې دي. مولانا صاحب ورته وایي راځه ما ته نن د ستورو په شمار باندې الله د شفاعت انعام را فرمایلی دی. او راځه بچیا دی ورته مولانا صاحب ما او تا خو سره ملاقات سلیدل خوړل سکل مو نه دي کړي. وایي تا ویل چې شاه ولی الله صاحب وایي چې انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې دا مولانا صاحب ورته وایي یو ځلې په کوڅه کې روان وم تا د خدای د رضا دپاره ما سره لاس میلاو کړی و. سبحان الله. نو وایي راځه مولانا صاحب دا د اسلام آباد دا لږ خدمت به انشاءالله درته یادي. نو که هغه ورځ باندې زه مایوسه یم ما به ځان سره بوځي. ما ویل دعا وکړه چې ما خدای ستا په برکت جنت ته بوځي. زما مقصد دا دی چې علما دا ستاسې دلته هم خیرخواهان دي. علما وجود رحمت دی د طالب وجود رحمت دی. دا ستاسې فاضلان سهیل احمد صاحب سهیل احمد صاحب شته څه شو قاری عبدالله صاحب هم نشته. عبدالله قاری صاحب دا شاگردان لږ اوچت دا فاضلان دي اوچت که لږ دا فاضلان ودرېږي فاضلان نور اخوا مخکې داسې فاضلانو اخوا مخکې شته
فاضلانو اخا مخ کوي زه قوم ته یو خبره کوم دا ټول ستاسې بچي دي ټول وای الحمدلله چا چې په د الحمدلله اول بچي به خدای عالمان کې ټول وای الحمدلله بیا وای الحمدلله الکه زه درنه وعده اخلم دوی سره مینه شته نه شوق نه مینه شته مینه بکاو دی خوا کېنې اوس بچیانو دی پورې یو خبره درته کوم عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه اوس ښه متوجه شي د طالب مقام درته بیانوم نور خو الحمدلله زما استادان او زما پیران صاحبان دا خلق دی زه خو ما تاسو ته وړاندې ولګم زه مولا نه یم زه خو د خدای تعالی فقیر سړی یم بې تجربې بې کماله هسې بس په خلق را باندې دوکه کېږي اصل علما زمونږ مشایخ دادي دوی به بیا خبره کوي انشاء الله زه یو خبره درته کوم زما ساده خبرې ځکه زه عالم نه یم که نه فقیر سړی ما او د فقیرانو وي فقیرانه خبرې لږ مو پوهیږم اوس عمر بن عبدالعزیز پیژنې که نه پیژنې جواب راکړئ دا د امیه خاندان یو ډېر بهترین عادل خلیفه تیر شوی الحمدلله ډېر لوی مقام ورته الله ورکړ دلته به عمر بن عبدالعزیز ثانی ویلي عمر ثانی و بالکل عمر ثانی و دا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا یو ځل په لار روانو زما ټیم کم دی زه بل خوا روان یم خو دا خبره کوم درته عمر بن عبدالعزیز په لار روانو یو استې وړاندې دی او بل تی شاته دی او همیش به د سورلي لږه کمزورې وه په دې ورځ روان دی ستاسې پلوسی په دې سړک باندې راتېر شو چې راتېر شو مدرسه د سهیل احمد صاحب طالبان چوټي شو مازدیګر ټیم دی एकदम د ماشومانو منډه کړه عمر بن عبدالعزیز بعضې ماشومانو کې چا پیژندو یو ماشوم آواز کی اے طالبانو ادریږئ عمر بن عبدالعزیز را روان دی امیر المؤمنین را روان دی د شام او د سعودي باچا را روان دی د عراق او د کویت باچا را روان دی عزیزانو عمر بن عبدالعزیز دا آواز اوریدو متصل دا طالب ورته وی پریدا یریګما عمر بن عبدالعزیز زمونږ د خپو ګرته نه رسیږي چپ شوی چغې مه وخه فریاد مه کوه عمر بن عبدالعزیز که هر څومره امیر المؤمنین دی خو زمونږ د خپو ګرته رسیږي نه طالب د خبره وکړه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خبره واورېده زما په خبره پوهېږئ ماشاء الله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خبره واورېده یا الله موږ د طالب په مقام باندې پوهی کا یا الله طالب زموږ نه خفه مه کړي یا الله والله چې د چا نه طالب ناراضه شوی دی چاله چې طالب ازار کړی دی ورځې ښه شوي نه ده ورځې خرابه ده عزیزانو یاد ساتئ عمر بن عبدالعزیز آغاسی باچا نه دی آغاسی گورنر نه دی آغاسی امیر المؤمنین نه دی یو بهترین انسان دی د عمر فاروق په نسو کې را روان دی د عمر فاروق د وینې رنګ پکې دی د عمر فاروق د لارو اثر پکې دی عمر بن عبدالعزیز اسنخ کته شو په منډه منډه باندې راغی طالب ته وی اے بچیا تا یو خبر وکړله اے زویا طالب خو چې خبرو کې چاپلار به واړی طالب خو چې خبرو به بیا به ډېر ټینګې نه شاه عبدالعزیز صاحب یو به طالب ته راز نه وی بیا دې پرېږدي نه چې تر څو دې برابر کړی نه بیا دې نه پرېږدي بس بیا به خامخا تپوس کې نه په دې کې څه راز دی او نه په دې کې څه راز دی طالبان خو عجیبه خلق دي صاحب عمر بن عبدالعزیز بچیا تا یو خبره وکړه زویا تا وویل چې عمر بن عبدالعزیز زما د دې خپو ګر ته هم نه رسېږي بس طالب ویل او ما دا خبره کړې ویل ښه بچیا دا خو د یقین دی چې عمر بن عبدالعزیز ستا د خپو ګر ته نه رسېږي وی او وی ښه بچیا دا قدم لږ اوچت کا هاي ستا د علاقې کونسلر به داسې کار وکړي والله د یو مخ ته توړې به او د دې بل به شنګار وي به ته ورګه تعالی دا طالبي پرې سر داسې کوه ته ما ته دا خبره کې خو هغه د چا نوسې دی هغه د چا پی رودلې وې د هغه تربیت چا کړو هغې کې یو اثر را روانو ورته وی ای بچیا خپه اوچته که قدم اخوا کیدا هغه چې قدم اوچته کو عمر بن عبدالعزیز ته خور را واغسته څه ترې را واغسته
بچیا اوس درته خیمه چې ستا د خپو ګرد زمانه غوره دی جبې ورباندې راښکلا ورته وی بچیا او دې قتل چې زه تا په ځان باندې اعلی ګڼم طالب ورپېدو دا څه وشو یا الله ورته وی بچیا خفه کېږمه اوس یې واده را سره وکړه ای بچوړیا لاسونه برکا لاسونه داسې ووایه چې یا اله العالمین که د عمر بن عبدالعزیز د غرونو عمره ګناهونه کړي یا الله د دې خپو د ګرد په ښکلولو باندې ورته معاف کا یا الله ګناه معاف کا دا دعا وغواړه عمر بن عبدالعزیز ډېر دروند شوی دی ډېر بار ور باندې پروت دی چې د حساب کې احسان وکړي هغه طالب دعا غواړي هغه طالب یا اله العالمین یا الله د امیر المؤمنین ګناه معاف کا یا الله امیر المؤمنین سره داسې ملوشه یا الله چې ستا په ملاقات دی راضي وي او د په ملاقات ته ناراضي شي اے عمر بن عبدالعزیز شاه خوب کې ولید وفات نه بعد هغه 3 کاله 15 میاشتې او 15 ورځې حکومت کړی زه تو کم دا دغه حکومت خو اسلامي هندستان ته راورسولو دسې ترکمنستان ته ورسولو دا هغه سړی چې لارې ځمکې ورته الله کولاوولې فتح به یې کولې هغه عمر بن عبدالعزیز شاه خوب کې ولیدو په څه باندې الله وبخلې مرګ نه بعد ویلې والله العظیم چې خدای مې دغه یو عمل قبول کړی هغه دا چې ما د یو طالب احترام کړی و ما د یو طالب سره مینه کړې وه نن کمو تا د طالب سره مینه وکړو د عالم سره مینه وکړو دا زمونږ استاد مونږ ته سړکونه نه جوړوي دا خلق مونږ ته هسپتالونه نه جوړوي دا خلق مونږ ته بلډینګونه نه جوړوي دا خلق مونږ ته زړونه جوړوي او چې زړه جوړ شي بیا ټول کائنات به ستا خپو ته راځي نه چې نه جوړوي ارس بډيري خو تبنا جوړي سکون بنوي سکون د دې علماو سره دی زما درخواست دا دی رونو چې هر یو سړی دی په دې واقعه باندې سوچ وکړي چې دا د یو طالب د هغې وخت دپاره یو ځل عایشه رضی الله عنها مبارکه یو خبره درته کوم بیا دعا کوم دا علما کرام ناست دي وخت د مازدیګر کم دی قاري صاحب مبارک د هغوی علما ډېر ښکلي دي زموږ دا مولوي صاحب مبارک هم راغی خو زما بیان وګنې بیا به بیان نه کولو دا مشران چې ناست وي شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ته مور ویلي بچیا د علماو د وړاندې به ژبه کنټرول ساتي او د اولیاو د وړاندې به زړه کنټرول ساتي ځکه دا صاحب کشفي نو بیا هسې نه چې ته پکې نورې ګلدستې جوړې په زړه کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خبره مې درته وکړه او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خبره مې درته وکړه چې د علماو د وړاندې به ژبه کنټرول ساتي زړه به کنټرول ساتي عمر بن عبدالعزیز وایي د علماو طلباو سره به مینه کې زه په دې باندې د عایشې صدیقې رضی الله عنها یو خبره کوم حضور پاک علیه الصلاة والسلام یو ځل جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی څه آیتونه مبارکه یې راوړل عایشه صدیقه رضی الله عنها مور د مؤمنانو هغه حضور پاک علیه الصلاة والسلام ته کی ودرېدله د خپل مقام نه ورته اوچته شوه او بیا ورته عرض وکړو محبوبه ستا ته جبرائیل علیه الصلاة والسلام چې راتللو ما ته داسې دومره پته لګي چې آقا مبارک ستا مخ مبارک متغیر شي حالات بدل لا بدل شي نو ما ته پته وه چې محبوبه دی وخت کې جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه تشریف فرماو هغه راغی نو زه ودرېدلم د ادب او د احترام د وجې نه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وارضاها مبارکې ته حضور پاک علیه الصلاة والسلام ډېر په مینې او 2 کلمات وویل 2 کلمات ورته وړاندې کړل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکې تپوس وکړو محبوبه ستا حالات د وحی په وخت کې بدلیږي را بدلیږي او زه احتراماً تا ته ودرېدم د دې وجې نه ودرېدم چې نن دربار ته مې آقام تشریف فرما دی کوټې ته را روان دی په داسې وخت را روان دی چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته مخه اخلي هغه به ترې نځي زه ودرېدلم ایا په دې ودرېدو باندې به ما ته اجر میلو شي حضور پاک ورته وایي ای حمیره لاسونه برکه او دعا وغواړه او څه دعا وغواړه عزیزانو
څه دعا وغواړه دې دعا ته پوره توجه شي څه دعا وغواړه عائشه صدیقه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار درنه قربان شه کومه دعا وغواړم و یا حمیرا دعا دی قبلی کی دعا وغواړه عائشه صدیقه دعا غواړي یا الہ العالمین زما د محبوب په زړه کې چې کومه دعا ده یا الله هغه دعا درنه غواړم تی قبول کا اے عائشه صدیقه کومه دعا چې ستا په زړه کې رااله مې د آقا زړه کې راغلی ده آقا مبارک وی آمین بی بی عائشہ تپوس کی دی وقت کستا کم دعا وا وی اے عائشی زما زړه کې دا دعا وا چې د عائشی دعا قبلی کی یا الله زما د ګناهګار امت ګناه معاف کا بیا عرض کی یا رسول الله دا دعا څنګه قبلیږي ورته وی زما د امت یو عالم ربانی یو عالم حقانی یو مخلص عالم دین هغه چې چاته دعا وغواړي داسې به الله دعا قبلی څنګه چې عائشې نن ستا دعا قبول شوه د عالم مقام ورته وښوده چې د عالم ډېر لوی مقام دی ولی په کومه وحی باندې چې ما ته راغله او جبرائیل علیه السلام راضي او خوشاله لاړو او ستا دعا الله قبول کړه اے عائشې دغه رنګ دی دغه عالم زما د احادیثو تشریح به کوي زما د قرآن تفسیر به کوي نو څرنګه دعا چې الله رب العزت ستا قبول کړه داسې به د یو عالم ربانی دعا قبلیږي نو شاه ولی الله صاحب لیکلي چې هر عالم سره ملاویږي دعا ته غواړي ما مقصد د دو خبرو نه د طالب فضیلت مې درته بیان کو د عالم فضیلت مې درته بیان کو او په دواړو کې مقصد دا دی چې مدرسې آبادې کوي دا هغه کارخانې دي عزیزانو چې د دې نه زمونږ روحاني ډاکټران تیاریږي نو دې ته تیار یې که نه یې تیار یې ټول تیار دي الله رب العزت دې ستاسو زمونږ دغه مدرسه د سهیل احمد صاحب آباد کی الله دې مزید